واټ روډ هایوے جوړیږي دمره چینیانې ورته راوستي دي کنه. او دوی ته چې دا څوک دی سپرنټنډنټ انجینیر ډنډنډن انجینیر بربر انجینیر. د انجینیرانو تر اوسه سړک جوړول نه دي زده کړي. دلته یو بل محکمه ده پی ډي اے ورته وایي چې د ټاپ ګڼ کپانې په دې کې را جمع کړي. د ټاپ غلو ګڼ کپان که دیوال له چونه ورکې رابش قانون دی لاس کې واغستو چونه کې نقشه دی جوړه کړې ده ورسره مجسټریټي صاحب او ورسره پولیسي ماړه خدای ته ګوره چونه قانون دی لاس کې واغستو قانون دی قضا خو چې بیا خیال کوه دا محکمې یو محکمه ما ته وښایه یو محکمه چې هغه په دې ملک کې د قوم او د ملک خیر خواوي شته لکه یو محکمه ما ته کله کله څوک وایي چې ته د پولیس بد نه وې د پولیس نو مال پولیس کې نه زما ترشته نه مې ماما شته نه مې زوی شته نه مې پلار شته خو بد یې ځکه وایم چې زه د 100 روپو غلطه څه نشم ویلی نو د 50 روپو غلطه ولې بد ووایم داسې ده که نه نو هغه ورځ مې یو مجلس کې ووی مال دا بارډر او ملیشا دام راولئ پېښور ته چې د شپې په دې کوڅو کې گشت کوي که نه هسې څه کوي چې ناست سرحدات کا پہ ساتئی نو تاسو کم سرحد کی تورا اکڑا کشمیر کا معاملہ بھی جڑے باس آئے گا میں جب امریکہ جاؤں گا نا تو کشمیر کا معاملہ بھی شرمو کشمیر کا معاملہ بھی جڑے باس آئے گا 50 کا لوشو کشمیر کا معاملہ جڑے باس آئے گا دومره غوندې کشمیر هم وانه غستو بنگال در نکټ شو تاسو څه توره وکړه څه توره مو وکړه نیم پاکستان در نکټ شو کشمیر په 50 کاله کې تا په سونه خلک مړه کړه تا څه توره وکړه په کشمیر نعره تکبیر یا دې چوکا نر مولا پختون مولا غرق شو نر مولا بیڑا غرقشا او د پختون مولا بیڑا غرقشا د بجلیګر مولا بیڑا غرقشا چې تر اوسه پورې په خدای قسم کې استوره وکړه استوره ورشي په کشمیر تاسو باندې ویلي چې سل پاپړ د یو لور ویلي بم کنه نن هغه پاپړو درنه کشمیر قبضه کړی دی ته خو یې واړه هندوستان تا سره آزاد دی نن خود کفیل دی نور ملکونه د دنیا وګوره ته به ټول عمر خیر راوړه امریکې خدای دې وبخا پخوا به مې خیر راوړه لندن برطانیې ملکه الیزابت خدای پاک دې ډېره ډېره خوشحاله کړه ټول مرم خیرونه غوښتي دي ته مې بله ورځ وې په آرام کښېنه ولې مالګیدړ ته چا ویلې چې دا چغې ولې وهې هغه ورته ویل خلک یارومه ویل دا ټیزونه ولې اچې ویل زه هم یارېږم په آرام کښېنه کله یو ټلیفون کوه دا به دې څه چل کېږي دا به څه چل کېږي او زه به په منځ کې ناست یم اول به بجلیګر بولا چې پکې مړ شي خدای دې دا ټول پېښور مړ کړي که نه ده داسې ما وې چې د مسلمان نه زما دا توقع نشته چې هغه د امریکې نوم بې اودسه والي شته خاص کر دا غوړ چې دي دا ریګمال کړي چې دي
دا د امریکې نوم دی او داسې نشي اغستی. په خدای مې دا یقین دی چې بوش به خدای کباب کوي او ښځه به مسلمانېږي او زه به مشرف ته نکاح تړم. چې راشه یو خو ځان سره ګرځې یو ورسره بل هم بونډۍ ده چې د دغې هم درته نکاح وتړم. ځکه چې خلک یو ښځو نه په منډه دي، یوې نه په منډه دي وایه لکه که نه تم ته په منډه نن وګورئ نن وګورئ ستا د پېښور شادي حالونه د لویو لویو پښتنو منګه پښتانه منګه پښتانه منګه پښتانه هغه پکې په شادي حالونو کې وي که نه وي؟ سړو سره په یو میز روټۍ خوري که نه خوري؟ چې زما ښځه زه ځان ته پښتون ویم او زما ښځه پردي سړي سره په میز روټۍ وخوري، زما په دغه ښځه د ټول پاکستان خره واچوم. دا نن داسې د اوس ملک شو. کومه جمع کې چې در سره هغه سړی ولاړي چې ښځه په شفي مارکیټ او په کوچي بازار کې شاپینګونه کوي پردو سړو سره، وایي په ایمان دې بازار کې ایکې پاوې دفع کړ ایکې پاوې ایکې پاوې ایکې پاوې ایکې پاوې ایکې پاوې د مازدیګر ټایم کې تاسو ګورئ ایو دکاندار ورته چرته ویلي چې جا پھوسی اگے لنگ وہی پھوسی تیری ماں سی میں تو آج 14 سال دی ہاں میں ان پھوسی ہو گئی ہاں تا پھسکائی دی کنه ټول اوراد د خدای د عظیم د پاکستان حکومتا کدی پزړه کې دا نه چې د پاکستان ښځې به په کورونو کې بندوم، الله دې د ضیاء الحق غوندې په اسمان کې ټوکړې کا.